السلام علیکم محترم عزتمنو قدرمنو مسلمانانو ورونو امید لرم چې جوړ او روغ به یاست او د صحت جامې په برتن باندې یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک فرمایي د ټولو چې جر ثواب رسیږي او هغه چاته رسیږي چې د امسایه سره ښه سلوک کوي هغه کستا د کلی امسایه هغه کستا د وطن د علاقې امسایه هغه کستا د ملک امسایه د هغه سره به ته ښه سلوک کوي او شر او کم چا چې د امسایه سره بغاوت وکړي او ظلم یې وکړي هغه ته به ژر سزا رسیږي هغه په سزا باندې رسیږي الله تعالی به هغه سزا په دنیا کې په د باندې ویني لکه څنګه چې چا د مور او پلار سره بد سلوک کړی دی په دنیا کې به هغه بد سلوک د سره کول کیږي دغه رقم د امسایه سره دی بد چلن کړی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم برک فرمایي چې په دنیا کې به دغه سزا درته ملاویږي د آخرت سزا خو ځان ته بیل سزا ده چې الله تعالی ته درکړي لیکن نن چې موږ وګورو بغاوت او ظلم ته وګورو چې کراچۍ ته څو مسلمانان دي او د افغانانو په نامه باندې نیول شوي دي هغه بیا په رسۍ باندې تړل شوي دي په هغه کې زنانې هم دي ځوانان هم دي سپین ږیري هم دي د هیڅ چا خاطر نه دی کول شوی که چیرې مسلمانۍ ته نه ګورې که چیرې همسایه‌توب ته نه ګورې انسانیت ته خو وګوره د انسانیت چلن خو سره وکړه د انسانیت څخه هېڅوک انکار نشي کولی پر انسانیت باندې خو د هر چا یقین دی هېڅوک په ګنج کې غوایه نه دي تړلي پسونه یې نه دي تړلي نور حیوانات یې نه دي تړلي نن سبا تا د انسانانو سره د حیواناتو چلن کړی دی هغه دې تړلي دي دنیا ته په دې باندې ته کوم یې څه جوړ کول غواړې او نن چې کوم ملک برباد دی ملک خراب دی هم د دغه حکمرانانو د وجې او د دغه حکومت د وجې ملک تباه ځکه که چیرې لنډ مثال موږ ورکړو دغه دفتران والا ته وګورو که چیرې چمن ته ورسې د چمن نادرا وګورې پیشلمي پر ټیم باندې سهار د اذانو سمخ کې د لمنځو پر ټیم باندې خلک په لیندو باندې ولاړې زنانه وي دلته راځي عاجزي راځي پر روډو باندې لمنځونه کوي دغه په کوم صورت باندې جایز دي چې ته داسې د دغه مسلمانانو سره داسې زور زیاتی او دون ظلم کوي او کم چې دغه دفترانو والا دي هغه را روان دي پر 10 بجو باندې پر 9 بجې باندې او دومره وخت دی راځي او کم سړی چې پیسې ورکړي هغه رشوتخور هغه بیا پر 10 بجې را روان دي هغه پر 11 بجې راسي او د په هغه غاډي باندې تصدیق کیږي او د دسخط کول کیږي او یې زنانه پر میډیا باندې خبره وکړه تاسو به اورېدلې چې هغه ول د تلاشي په بانه باندې پر دالیک باندې زما سره دومره زور زیاتی وسو دغه پښتنه به د چا سره کول کیږي د دې مخنیوي به څوک کوي لیکن دغه ملک نن تباه دی ملک خراب دی ملک دغه حکومت ته وجې دغه دکتوران ولد وجې خراب شوی کچيري دی پر ډیپټي باندې ناسي بیا د دنه فرعون جوړ سي بیا د فرعون حرکات کوي د فرعون افعال کوي کچيري دی رټیر سي بیا د دنه فرشته جوړ سوي بیا د ځان ډیر بزرګ جوړ کړي چې ډیر بزرګ سړی هم ډیر نیک سړی نیکو کار سړی ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم برک فرمایي خیر الناس ما ينفع الناس بهترین سړی او ښه سړی هغه څوک دی چې خلکو ته د الله تعالی او مخلوق ته نفع ورسول د الله تعالی او مخلوق ته فائدہ ورسول ځکه الله تعالی د الله رسول فرمایي الله تعالی پر هغه چا باندې نه ورحمیږي کوم څوک چې د الله تعالی پر مخلوق باندې نه ورحمیږي نو کله چې ته د الله تعالی پر مخلوق باندې زور زیاتی کوي ظلم کوي الله تعالی به پر تا باندې داسې صحنه راولي داسې به په غریب کې راولي لکه څنګه چې دغه مسلمانان سره زور زیاتی او ظلم تا کړی نو ځکه الله تعالی پر تا رحمیږي نو کله چې څوک د الله تعالی پر مخلوق باندې ورحمیږي الله تعالی به پر هغه انسان باندې رحمیږي نو که باید د مسلمانان سره نیک چلن وکړو نیک رویه اختیار کړو دا زموږ ته امسایه‌ګان دي دا زموږ ته مسلمانان دي دغه هم انسانان دي د ملک ګاونډیان دي ټول ملک می د افغانانو ډک دی به یو څو د افغانانو په نامه سره نسو چې دا سره اسناد نسته دا سره هیڅ شي نسته او کچيري پیسې راکې دغه بیا نه د اسناد ضرورت نه د بل شي ضرورت سر کې د اعظم ضرورت دی چې کې د اعظم ملاوسو او بیا بل شي موږ پیژنو نه باید د داسې کارونه نه اجتناب او پریز کو نن چې ورځ په ورځ باندې زموږ ملک پر شا باندې را روان دي پر مخ باندې تګ نه کوي هغه دغه دفتران والا د وجې سره داسې پر شا باندې را روان دي ځکه د یو دفتر والا د وجې د ټولو دفتران والا نوم بدنامي
د یوه پولیس د بد حرکاتو د وجې د ټولو پولیسو نوم بدنامیږي د یوې اپسي د بد حرکاتو د وجې د ټولو اپسي رنګ نوم یې بدنامیږي ځکه د یوه فوجي د بد حرکاتو د وجې د ټولو فوجانو رنګ بدلیږي د هغه نوم بدنامیږي باید د داسې کارونو نه اجتناب او پرهیز